بسم الله الرحمن الرحیم د امپیریوس خوږو قدرمنو کتونکو زستا سرور شهاب خان یم کتونکو د پاکستان جرنالست اسوسییشن صوبایي صدر سهیل باچا صاحب د سعودي عرب دوبۍ او قطر چې کومه دوره هغه مکمل شو خپل وطن ته دا وخت رسیدلی دی صدر صاحب بخیرالی درته وایم عمره مو مبارک شه دا کم سفر چې مو وکړی د دې په حواله به څه ویل غواړم درنګ جهان مننه شهاب خان ستا او د مظفر شاه صاحب قطر چې دی د هغې 18 دسمبر نیشنل ډے راځي دغه تقریب چې دی نو مونږ د ډېر وخت نه ولزو کال په کال او هغه په دې مقصد باندې چې رنګ د خیبر پښتونخوا او بالخصوص د ملکنډ ډویژن د سوات نمایندګي وکړو نو د قطر خاوره چې دی هغه ډېره بختوره ده او هلته کې چې زمونږ کوم ملګري دي نو هغوی هم د پاکستان او د خیبر پښتونخوا دپاره ډېر کوششونه دي بیا مونږ رالو نیشنل ډے له د دوبۍ چې کوم د نوي کال تقریباتو د متحد عرب امارات هغه یې کور کړل بیا د سعودي عرب خاوره چې دا هغه زمونږ چونکې کعبه هم ده او یوه ډېره بختوره خاوره ده نو د هغې د مقاماتو دورې وکړه او د سعودي عرب په خاوره باندې زمونږ ډېر خواږه ملګري چې ډاکټر نجیب الله صاحب د انکام کمپنۍ CEO محمد سلیم اقبال سواتی صاحب ورسره د ریاض د سادات تنظیم چې کوم صدر دی سید بخشیر علي صاحب ورسره زمونږ د کلونجي شیمپو چې کوم یادېږي د هغې کم مشر چې دی عرفان الله خانو چې زنګ د سیدو سره تعلق دی او زمونږ فخر دی هلته کې په ډېر لویو منصفونو باندې دی او د پښتنو یو ډېر لوی خدمت کوي د کومو ملګرو نومونه چې مې نه اخیستي د هغوی نه معذرت خوا یم دې ټایم کې مې سفر کړی دی خو شهاب خان زموږ مقصد دی چې دلته کې د سوات ټوریزم د خیبر پښتونخوا د نوجوانانو چې کومه بېروزګاري ده هلته ډېر ښکلي نوجوانان چې دي هغوی چونکې سبق نه دی ویلی هغوی سره ډیګرانې نشته نو هغوی د لیبر په سب کې دي خو بیا د هغې خاورې پیسه دونه بختوره ده چې هغوی دلته خپله فیملي هم سپورټ کوي دلته یې د خویندو ورونو ودونه هم وي ورسره کورونه هم جوړوي خپله فیملي ټوله سپورټ کوي په خپلو بچو تعلیم هم حاصلوي نو هغه پیسه چونکې درنه ده خو زه دا وایم ستاسو په دې فورم باندې چې هغه نوجوانان چې د هغوی سره سکیل نه وي نو هغه دې دغه ځای ته نه ځي او چې سکیل ورسره وي نو هغه دې ځي او باعزته روزګار هلته میلاوېدی شي اوس انشاءالله مونږ چې کوم اګریمنټس وکړل هلته کې د ډاکټرانو سره نرسنګ کالج نه چې کوم فیمیل او میل سټوډنټان ځي د سعودي عرب په خاوره باندې دا وختي د 2800 پورې تعداد ضرورت دی نو په هغې کې به انشاءالله ان قریب 100 داسې نوجوانان چې دي د هیلث د شعبې سره وابسته چې هغوی ته به د 4 نه واله د 7000 ریالو پورې تنخوا میلاویږي او باعزته روزګار به کوي دغه رنګ په قطر کې چې کوم اسرار انټرنیشنل په موضوع کې دلته ټریننګ ورکوي د 3 میاشتو نو چې هغه دغه د اکسیویټر او نو ټریننګ حاصل کړي نو هلته کې چې دی په زرګاو نوجوانان چې چونکې د ریاض او د دوحې په منځ کې د ټرین معاهده شوې ده چې په هغې کې به په لکونو نوجوانانو ته روزګار میلاو شي خو شهاب خان سکیل ډېر ضروري دی ایجوکیشن ضروري دی او انګلیش عربي او اردو چې دی هم ضروري دی دا 3 ژبې هلته ډېر استعمالیږي بل دغه چې دی ایرپورټونه هغه ډیجیټل لاین ته اوښتي دي ته به پاسپورټ په خپله سکین کې ټول ریکوایرمنټ به په خپله پوره کې نو چې بیا کم کس سره ایجوکیشن نه هغه ته ډېر تکلیف وي نو زه پښتنو میندو ته دا سوال کوم ستاسو په فورم باندې چې په خپلو بچو کم سے کم تعلیم حاصل کړي او خپل بچي چې د تعلیم یافته کړي او دوی له سکیل ورکړي چې د سکیل سره دغه ملک ته لاړ شي